ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللہ تعالیٰ فرمائی ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. یهود توي چې نیکی دا نه ده چې تاسو مخ قبله ته کوي یا مشرق ته کوي مغرب ته کوي، خو نیکی دا ده چې تاسو په الله باندې ایمان راوړئ، په آخرت باندې ایمان راوړئ، په فرشتو باندې ایمان راوړئ. د یهودو بدی بیان شو په دې مخکینو آیاتونو کې. نو د یهودو ویل وی که مونږ دومره بد بنو وی مونږ به قبلې طرف ته مخ نه کولو، مونځ به مو نه کولو. مونځ خو ټولو کې افضل عبادت دی. نو رب کریم ورته فرمایي چې مونځ خو افضل عبادت دی، خو شرط په دې کې د عقیدې د سموالي دی چې تاسو په یو خدای باندې ایمان نه راوړئ نو په دې مونځ باندې مو څه، په آخرت مو ایمان نشته نو په مونځ باندې به څوکې چې د آخرت ورځ نه منې. یهودو به څه وي، عیسایانو به څه وي، یهود وی عزیر ابن الله، عزیر د الله تعالی بچی د العیاذ بالله. عیسی علیه السلام به رب سره یوځای کولو یهودو، نو رب ورته وی که ډېر نیک اعمال مو کې خو د هغې ابتدایي شرط چې کوم دی نو هغه صحیح عقیده ده. که یو انسان ټول عمر خلکو سره نیکي وکړي، ښه کارونه وکړي، خو چې عقیده خرابه وي، ټیک نه وي، نو د دې سړي نیکي قابل قبول خو نه ده. د هغې بدلې په دنیا کې الله تعالی ورکوي هغې له چې نیکي دې وکړه، خوش اخلاقي دې وکړه، په دنیا کې چاله مال زیات کی، چاله عمر زیات کی، خو آخرت کې هغه خلک هم په دې ګندګو کې مبتلا، د جهنم په اور کې هغه حمیم بالتسکی، هغه خوراکونه به د جهنم کوي. نو ابتدائی شرط چې کوم دی د انسان د پاره عقیده ده، او عقیده وی دیتا ایمانیات وی دیتا. شمس الحق افغانی رحمه الله نه یو کس تپوس کوي حضرت ایمان څه ته وایي، او ورته وایي ایمان دې ته ویلی کېږي وی چې ستا د زړه فولادي غر وی دې پسې ټوله دنیا انخلي، او وی د اوربشې د دانې عمره هغې نه راوکنې ستا ایمان نشته. امنت بالله و ملائکته و کتبه، په دې شیزونو کې ستا لږ شک پیدا شو، ایمان دې دوړه شو، صرف شک ته پیدا شو. بیا د دې لاندې چې کم شرایط دي هغې کې زندگی تیرول، دا د انسان دپاره لوی فخر دی چې الله تعالی دې توفیق ورکړي. اوس زمونږ په معاشره کې هر وخت یو نوې شانتې پروپیګنډه راوځي. څوک وایي چې یاره زه خدای منم خو حدیث نه منم، څوک وایي چې یاره الله خو شته خو خیر د پلانې سړی هم څه کولی شي که نه، زه به د ده نه مو غواړم. نو دا د شرک بوی چې په کم یو شیز کې د هغې نه ځان ساتل پکار دی. اوس چې کم موجوده یو فتنه ده د 4 کالو نه راوتې ده، نو هغه د ښځو په شکل کې راوتې ده. حدیث کې راځي حضور پاک وایي النساء حبائل الشیطان، وی دا ښځې چې دي وي دا د شیطان باسوري ده. اولی په 1908 کې که خیال هم کړی وي سنت کله ده
لباس فیکټری و د کپړو فیکټری و په هغه ځای کې خلکو احتجاج وکړو ښځو احتجاج وکړو په امریکا کې نیویارک کې هغوی وایي موږ به 10 ګنټې کار کوو موږ ته به پوره حقوق میلاویږي دی پولیس پې ډنډې ماتې کیسې جیل ته کې په چای وینې راسمېږي په 1909 کې بیا د ستنې صنعتکارۍ چې کم هلته فیکټري وه هغې کې ښځو بیا احتجاج وکړو هغې هلته نه غویمه شروع کا چې د بچو چې کم جبري حقوق دي موږ په هغې باندې نښتي دوی سره بیا پې پولیس لاټي چارج وکوي وه بیا په 1910 کې ټولې ښځې راغونډې شو تقریبا 100 ښځې راغونډې شوې وې هغې موږ خپل یو کمیټي جوړو چې د ښځو د حقوق باره کې موږ خبره وکړو 1911 نه پس دا غویمه شروع شوه عالمي د ښځو ورځ به مناولې کېده چې هغه به په 8 مارچ باندې وه هغه جراثیم د هغه خلکو رو رو زمونږ په دې خلکو کې را منتقل شو د 2017 نه پس ته که خیال هم کړی وي مارکیټونو ته روډونو ته ښځې روزي بینرې به نیولي میرا جسم میری مرضی 4 دیواری ذهني بیماری چې ښځه په کور کې ده نه دا ذهني بیماره که دا د هغې نارې لګي او هغې سره هغه ناسور سړي چې کمو ته مونږ بېغیرته وایو هغې مو سره پکې شامل دي که د اسلام په نظر باندې دې شي ته وګورې اسلام خو ښځې له عزت ورکړی دی د بې عزته کړې خو نه ده خپله سوچ وکئ تاسو په معاشره کې که یو ښځه راځي ښځې ته د څه منېوالی دی نوکریانې ښځې کوي کالجونو یونیورسټو ته ځي په جاز کې لګیا دي هغې نوکریانې کوي که چېرته هاسپیټل دی هسپتال دی هغې کې هم ښځې نوکریانې کوي ښځو باندې څه جبري حقوق خو د اسلام طرف نه نشته خو ها که چېرته دې ته ته جبري حقوق وې چې یاره ښځې ته نقاب واچوه برکه واچوه نو دا خو د ښځې د سیفټي دپاره دي د هر څه یو کس و امریکا کې ټیکسي چلی هغه خبره کوله وی زه یو ځل روانم وی کله یو ډرایوینګ لانګ شي ما سره څوک زنانه کښېني نو چې مونږ ورته وایو د پاکستان نو بس راته را شروع شي وی ما ته وی تاسو په دې خلکو ظلمونه زیاتې ولې کوئ ما ورته وی څه ظلم زیاتې مو کړی دی وی تاسو دا ښځې په دې کورونو کې بندې ساتلي دي تاسو حجابونه ورته اچوئ پردې ورته اچوئ د کار اجازت ورته نه وي ما ته تپوس وکړو ښځه څه غواړي وی ښځه خو زمونږ دا غواړي وی زه وایم چې زه او خاوند مې په یو ځای کې دواړه کار کوو د هغې وجه دا ده چې دواړه یو بل له وخت زیات ورکو بچي چې مونږ کور نه وځو یو اداره ده هغې کې هغه بچي اچو چې زمونږ دا بچي په دې اداره کې سیفټي سره خو چې مونږ دواړه زر راځو بچو له هم لږ وخت ورکو وی بس دا زمونږ خواهش دی وی ما ورته یې هسې که داسې وشي چې سړی کار کوي تا ته وایي چې زه ګټم ته په کور کښېنه ته یې خوره ته وخت بچو له ورکوه هغې پرېږده بهر دې ځایونو کې بچي به داخله وه او خاوند په وخت باندې کور ته راځي هغه تا سره ټایم هم زیات سپینډ کوي ډېر ټایم در سره ناست دي او خپلو کې ستاسو داسې بهترین ژوند تېرېږي هغوی داسې ژوند خو د بادشاهانو دی دا ورته زمونږ ښځې د بادشاهیانو ښځې دي زمونږ سړي ګټي او ښځې په کور ناستې د عزت خوراک کوي زمونږ ښځې هر چا ته نه وړاندې کېږي هغې له مونږ دومره عزت ورکړی دی کم یو مؤثر مؤدب شخصیت چې تاسو ته ښکاري د هغه د شاته د یو ښځې لاس وي یا د مور په شکل کې وي یا د خور په شکل کې وي یا د ترور په شکل کې چې د هغه په تربیت کې یو لوی معیار هغه ادا کوي خو چې کله دا شانتې ښځې بازار ته راشي نو د دې مطلب دا وي چې تاسو لغړې شئ او بهر ګرځئ کپړې وغورځوئ بهر ګرځئ ستاسو حق دا دی خو چې دا کیسونه بیا راځي نو بیا مخکې ورځ په اسلام آباد کې چې هغه کیس شوی و هغه الګ خپله ګرلفرنډه چې حلاله کړې وه بیا یې وغورځوله څو پسې پانسي کې یې وخوتو
ټیک شو کنه. بیا چې دا شانتي کې لکه د ټیشو پیپر به استعمالېږي بار بوزي. خو دا حکومت نه مطالبه ده چې دې خلکو له اختیار مه ورکوه دې ښځو ولې به راوځي روډ ته؟ تا سره اتارټي ده په کور کې نه احتجاج کېده. څه شي احتجاج کې تا ته د څه کمې دی چې څه کیا خو تاسې هم کې. شریعت چې کله ښځې له عزت ورکړی دا ناشنا عزت دی. خو مور هم مورې نو. حضرت خنسا رضی الله تعالی عنها یو ځل بچي ته وایي وی بچې وی زه چې کله جینۍ وم وی ستا د ماماګانو سترګې ما نه دي ښکته کړې ګورې. وی ما څه داسې حرکت نه دی کړی چې ستاسو ماماګانو سترګې ما ته ښکته وې. زما د وجې نه د هغې سترګې ښکته شوي. خو وی نه مې چېرته داسې کړي دي د واده نه پس ته چې واده مې شوی وي او بیا مې ستا د پلار سترګې ښکته کړي وي. وی ګورې زه ډېره با حیا ناکه یم. ما ډېر د حیا ژوند تېر کړی دی. بچي ورته وایي وی مورې وی څه مطلب دی دی؟ وی مطلب مې دا دی چې ما چېرته غلط کار نه دی کړی نه په جینکتوب باندې او نه ستا د پلار په کور باندې. وی بچې وی زما سترګې تاسو ښکته نه کې ګورې او چې کله حضور پاک سره په جهاد کې شریک کیږئ نو شهیدان شئ او داسې شهیدان شئ که چېرته تاسو باندې وار د شا طرف نه شي او زه به تاسو نه بخم د محشر په ورځ باندې. وی مورې دا ته څه وې؟ وی زه ځکه درته دا ویم چې زه درشم او تاسو وګورم شهیدان شوي په سینه م غزار خوړلی ځکه چې د محشر په ورځ زه د رب په میدان باندې ودرېږم او هغه وخت کې الله رب العزت وی د شهداو مور ودرېږئ چې ما دا 4 بچي قربان کړي او زه سر اوچت کم چې الله ما تا ته 4 بچي وړاندې کړي او زما 4 بچي شهیدان شوي دي. دغه مور ده ښځه خدا ده. امام غزالی رحمه الله 2 روریان یو احمد غزالی او محمد غزالی. دا احمد غزالی چې و دا مشرې و د صوفي و. محمد غزالی دا د وخت فقیه او د وخت مفتی اعظم و. ده به د خپل رور پسې مونځ نه کولو مشري. امام غزالی پسې به د رور مونځ نه کولو. خلکو به اعتراض کولو را بغو مور ته به وایي مورې دته ګورې نه ما پسې مونځ نه کوي. خلک را پسې خبرې کوي چې رور در پسې مونځ نه کوي تا پسې به څوک کوي. یو ځل یې رور لاړه ورپسې ودرېده چې وی وکته یو رکعت یې وکړو واپس راغه. وی خبرې خو یې راته نورې زیاتې کړي. نورې څنګه زیاتې کړي مورې؟ یاره وی پهله خو به یې مونځ نه کولو اوس خو یې رکعت کې سلام اسر خولو راغو. ورته وایي وی ولې دې داسې وکړو احمد؟ ورته مورې وی کله چې دی خدای ته ولاړو ده پسې زه ولاړم. وی چې کله دی خدای ته نه ولاړ زه ته واپس راغلم. وی زه چې ودرېدم وی د ده زړه ته ما توجه وکړه. وی په دې وخت کې وی د فقهي مسایل په منځ کې اړول. وی مورې دی ټیک وی. وی پهله رکعت ما ټیک وکړو په دویم کې درس به مې کولو فقهي مسله مې ذهن ته راغه. نو مور ورته وی بچې وی تاسو دواړه زما نه یي پکار. تاسو دواړه بیکاره شوئ. وی یو په منځ کې د بل زړه ته توجه کوي او بل په منځ کې لګیا دی فقهي مسایل ګوري. رب ته به کله ودرېږئ؟ زما خو هغه بچي پکارو چې د هغې زړه هر ټایم الله ته متوجه و. دغه میندې چې نو بیا امام غزالی رحمه الله ته نه جوړېږي. او شریعت څه تاریخ ورکوي چې کله په جاهلیت کې لوړه ژوندی ښه کېدي اسلام عزت ورکه. کله چې مور به په میراث کې تقسیمېده د مشري زوی دپاره اسلام د هغې قانون بالکل ختم کو. کله چې به میراث تقسیم شو نو مور به په یو ورور له لاړه هغه سره به نکاح شوه. اسلام چې راځي ښځې ته وایي وی ښځه بهترینه ملګرې ده. وی مور ته څه وایي وی ستا د خپو لاندې خو جنت پروت دی. او خور ته څه وایي وی چې کله د یو سړي یو یا 2 لوریانې پیدا شوي بهترین تربیت یې وکړو. حضور پاک وایي دی به ما سره داسې د محشر په ورځ کې. او بل مقام څه شی دی چې کله یو بچی پیدا شي حضور پاک وایي وی د جهنم دروازې په دې سړي باندې بندې شي. څومره لوی مقام وله ورکوي. لږ مخکې چې لاړ شي ښځه چې کله جینۍ وي په کور ناسته وي او دا وفات شي نو روایت کې راځي وي د شهید اجر ملاویږي. ځکه دې هغه خوشحالي نه ده کتلې چې کوم د خاوند په کور باندې د خاوند په کور باندې چې کوم هغه مستیانې وي د دې لاډ وي هغه نه دی کتلې. خو چې کله واده شي او دا مونځ کوي نو
دې ته فقها وایي په یو مونځ باندې ورته د 28 مونځونو اجر ملاویږي. ولې؟ وی ځکه د الله حقوقو سره په دې د خاوند حقوق هم وتړلی شو. بیا چې کله تربیت کوي د بچو، چې کله د بچي بیماره شي، جبرائیل امین وی رب ذوالجلال لا ته وایي چې دې ښځې ته کله تکلیف کېږي، دا وایي درد دی راته، تکلیف دی. وی رب وی دا الحمدلله اجر د دې په نام عمل کې لیکه. خو چې کله بچی پیدا شي، فرشته راځي سر ته ودرېږي، مورې وی بچی دې پیدا شو، مبارک شه. وی رب د ګناهونو نه وینځلې پاکه شوې. په روایت کې راځي وی کومه مور چې کله بچی ته پیله ټکي الله الله وښیي، وی د مور او پلار ټول ګناهونه رب معاف کړي. څومره لوی اجر دی. ته خپل ځان خو پیژنه، د بچی تربیت خو صحیح لارې طرف ته وکړه. خو چې کله داسې کېږي، ګوره 3 کسانو باره کې راځي، روایت کې راځي عبدالله ابن عمر صاحب ته حضور پاک وی 3 کسان داسې دي به جنت ته نه داخلېږي، په دې جنت بند دی. عبدالله ابن عمر صاحب تپوس کې حضرت ولې؟ ورته وی دا هغه کسان دي، وی یو خو عادتي شرابي دی چې کم هر ټایم شراب څکي، دویم د والدینو نافرمانه، او دریم هغه سړی چې کم بې غیرت دی، په ښځه باندې غیرت نه کوي، په لور باندې غیرت نه کوي. امام طحاوي رحمه الله فرمایي وی هغه سړي توبه هم نه قبلیږي چې کم بې غیرت دی، د هغه ښځه به عیاشه ګرځي، لور به عیاشه ګرځي، وی د ده توبه نه قبلیږي. وی په کار دا دی په دې ښځه باندې غیرت وکړه. شریعت درته وایي په ښځه باندې غیرت وکړه، په کور یې کېنوه، پرده کې کېنوه. او ته وایې نه یاره چې لور د یونیورسټۍ ته ځي، دلته نه به بورکه کې لاړه شي، سبا یې لږ جان چوکه څه چل کېږي، هلته بیا بورکه په پرس کې اچولي همداسې به ګرځي په دې یونیورسټو کې. یقین وکړه هندوانو یو عجیبه میشن شروع کړی دی. ستا په شانتې به الحمدلله وایي، سبحان الله به وایي، جی جان به در سره کوي، او هغه ستا بچی د دین نه اړی ځان طرف ته راړی، هغې ته په دې نقدې پیسې ملاویږي. هلکانو ته لږ سوچ وکړه، شریعت دله څومره عزت درکړی دی. خو چې کله مور د بچي تربیت کوي، نو بیا بایزید بستامي صاحب ته نه جوړېږي. کله چې مور د بچي تربیت کوي، بیا ته نه بختیار کاکي صاحب جوړېږي. او کله چې مور د بچي تربیت کوي، بیا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله ته نه جوړېږي. اسلام څومره عزت ورکړی دی دې ښځې له. خو زمونږ ښځې به راوځي بهر، اب وایي وی یاره وی ما ته زما حقوق نه ملاویږي. ستا حقوق څه شی دی چې څومره عزت تاله د اسلام درکو، دا دله بل چا نه دی درکړی. څومره معیار دله اسلام درکړي، دا تاله بل چا نه دی درکړی. په دې باندې پوره اوسه. یقین وکړه تپوس به کېږي. داسې یو ورځ را روانه ده چې د ټولو دا سترګې به پټې شي، نه به د دنیا دولت وي، نه به د دنیا ښایست وي، نه به ستا حسن وي، نه به دولت وي. بیا به رب درنه تپوس کړي څه دې روړي دي، څه به وایې ورته چې الله بینر مې اوچت کړی، احتجاج مې کولو، حقوق مې غوښته، دا به وایې ورته. تاسو دا زبیدې باره کې به هم اورېدلي. هارون رشید ښځه وه ډېره لوی ابوزرګه. د عرفات میدان دلته کې دی یو نیر را تیر کړی د اوبو، هغه وخت کې د اوبو ډېر کمې و هلته. د دې په محل کې به هغه کسانو کار کولو، خو ده به د هغې وه چې کم به حافظانو، چې چا به جارو والا، نو هغې به هلته قرآن وی، چا به هلته کې لوښي انځل، هغې به قرآن وی. چې کله وفات شو، رب ورته وی څه دې راوړي دي؟ الله نیر ښه که بادشاه مې در باندې نه و عاشق کړی، دولت به کم ځای نه راتله. ښه که بادشاه ښځه نه وي، په محل کې به څنګه پاتې کېدې؟ خو زه په یو ادا مې وبخلې. څه ادا ده؟ یو ځل اذان کېږي، دې نوړی خوړه، نوړی لاندې کېښوه، سر نه لوپټه لرې شوی و، سر یې پټ که، د الله د نوم لاج یې وساتله. الله تعالی ورته زه وي هغه ادا مې د ډېره خوښه شوه چې زما د نوم عزت ته وکړو، په دې مې وبخلې. ته الله د نوم عزت وکړې، خو دې خلکو بالکل مخالفت وکړې چېرې تاسو ولې دا شانتې کوئ؟ زمونږ په ملک کې څومره نقصانات روان دي، په ټول عالم کې روان دي. ښځو ته تش دا ښکاري چې بس په 8 مارچ باندې روزه مخکې ځلې څه بکواس کول، وی الله بھی سن لے، رسول بھی سن لے، تو خود ایمان نه خارجه شوی.
پته نشته چې مسلمانان یې پکې شته مو که نشته، خو بس هغه ماحول هسې خرابوي. نو شرط دا دی چې ایمانیات عقاید اصل دی. ګورئ چې کله د ایمانیاتو کې خلل لاغه نو په دې دوران کې بیا ستا عباداتو ته ضرورت نشته، که کیم عبادت قبلیږي نه. خو د خولې نه چې کومه یو خبر وکاږي هغه اول تلی. ګورئ مونږ اکثر د خولې نه وکاږو، فقها لیکي وی چې کله څوک منځ کې خبرې کوي بل سړی ورته د شریعت خبره دا ده، وی که ده په دې وخت کې پرېږده دا شریعت مړه نو دی د ایمان نه خارج شو. او دا اکثر خلک کوي، په خلکو کې دا خبرې رایج دي. ګورئ وی چې پرېږده دې وخت کې مړه دا شریعت مریت، داسې وایي اکثر خلک که نه. په دې توبه وکاږئ، کلمه دوباره ووایي، وی ښځه هم په ده باندې طلاقه شي. نو اسلام سره ګپ مه لګوئ. رب وایي یهودو ته ورته وایي که مونځ کوئ تاسو عبادات کوئ خو اصل شیز عقیده ده. عقیده داسې چې په الله باندې ایمان راوړل، په آخرت باندې ایمان راوړل، په کتب کتابونو باندې ایمان راوړل، په انبیاء باندې ایمان راوړل، دا اصل شیز دی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. صدقه خیرات او زکات کې فرق څه دی؟ صدقه په دوه قسمه ده. یو صدقه واجبه ده، هغې کې چې یو سړی نظر ومني نو دې ته صدقه واجبه ویلی کېږي، ته به ورکې خامخا، که دا دې ورنکه ګناهګار یې. یو فرض ده، فرض زکات دی، د شریعت طرف نه پتا باندې دا لازم ده چې صاحب نصاب کال در باندې تیر شي، زکات ته ورنکه ته په دې ګناهګار یې. او دریم نفلی صدقه ده. نفلی صدقه هغه کور دی که الله په خوشحاله شي، او کور دی نه که پتا باندې څه ګناه نشته. روایت کې راځي ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ فرمایي حضور پاک وایي خپل لور سره ښه کول دا صدقه ده، خپل لور باندې سلام اچول صدقه ده، د نیکۍ حکم ورته کول صدقه ده، لارې نه تکلیف دې شي چتول وي دا صدقه ده. نو صدقه او زکات کې دا فرق دی. بدن نه چې کله وینه لاړه شي بیا به دوباره استنجا کې که نه ضرورت نشته، همداسې چارندام وکړه. کم یو درود افضل دی؟ درود ابراهیمی ټولو کې افضل درود شریف دی، خو بل یو درود شریف دی چې الفاظ لږ دی او اجر زیات دی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای حضور پاک وی جزا الله عنا محمدا ما هو اهله، وی کم سړی دا درود شریف وی یو پیره وی او یا زر فرشتي زر کالو پورې دی سړی په نام اعمال کې اجر لیکي. جزا الله عنا محمدا ما هو اهله. جنات څه خوراک کوي؟ ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو ځل حضور پاک لسه کسان راغه د نصیبین ښار نه جنات بودا، نو حضور پاک وی دا ډېر زیات ښه خلک دي، دعا ورته وکړه. نو بیا حضور پاک ته درخواست وکړو چې یا رسول الله خپل دې قوم ته ووایه چې دی په اډوکو باندې او په سوټو باندې اودس ماتې نه کوي، نه وچوي. نو حضور پاک خلکو ته وفرمایل خو بیا هغې ته دعا مو کوئ زه چې کوم ځای کې تاسو اډوکې ویني په هغې به تاسو له الله غوښه راولي، او چې کوم ځای کې دا سوټې وغیرې په دې کې به الله تاسو له دانه دا خوراک وغیره را پیدا کوي. مونږ هم سرې په طور دا استعمالو که نه دا شیزونه، نو الله په دې کې دې ته دا را پیدا کړي. بل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ له یو صحابي راغه، ورته وایي زه د پیریانو د ځنګل نه راغم، هغه ورته وایي د هغې خوراک څه شی دی؟ ورته همداسې وایي چې یاره کومه داسې خوراک چې په هغې باندې کلمه نه وي ویلی شوې هغه دا جنات خوري. په یو کتاب کې هم کته وي چې کله سړی دا غوښه د اډوکي نه غوښه وخوري نو په دې اډوکي باندې ته کلمه وایه بیا اکده، چې ته بیا اکدې نو دا به مسلمانان جنات خوري، شیاطین بیا نشي خوړی. دا دې خوراک دی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم عربي وایي مونږ ولې پښتو وایو؟ ته به عربي ووایه نو ولې پښتو وایې؟ حضور پاک عربي النسل په عربو کې پیدا دی. مونږ چې کله پښتو وایو نو تاریخ داسې دی چې مونږ د حضرت بني اسرائیلو د یعقوب علیه السلام دوه زامن چې هغې به پښتو ویل افغانستان ته راغلیو، نو دا د هغې ژبه وه. که دا پنجاب طرف ته دي نو دا راجپوت پټان دی. دې لوی تاریخ ته بیا ورته ذکر کم، خو مونږ د دین نسل یو دا د هغې دي.
یو سړی ته ډاکټر ویلي دي ستا مرض به هله ښه کېږي چې ته شراب وڅکې. حضور پاک وایي چې یاره په حرام شیز کې شفا نشته. او 5 شرایط داسې دي که چېرته یو ډاکټر درته وایي نو بیا هغه ته څکلی شي. یو شرط پکې دا دی چې کله ستا د ځان د تلو خطرې او د دې نه بغیر ته نه سمیږي نو بلکل یې وڅکه. د زکام مقام دپاره نه، د ځان د تلف کېدو. ټیک شوه؟ د ځان د تلف کېدو خطره دي. دویم شرط پکې دا دی چې یاره حلال دوی سره ته نه سمیږي. حلال دوایانې د ټول استعمال کړي بیا دا وڅکه. دریم دا چې علاج یقیني وي چې خامخا به دې سره ټیک کېږي. که علاج یقیني شک په بنا که اوس که ښه به شي نه بیا به هم نسکې. څلورم نمبر دا چې د دې د استعمال نه لذت اخیستل مقصود نه وي. او صرف 5م نمبر دا صرف د ضرورت په بنا یو قطره ویلې ده، 2 ویلې ده، یو ګیلاس ویلې، 2 بس دې نه زیات نه. که دا شرایط پکې نو بیا ټیک ده، که دا نشي څکلی. مسافر سړی د ښځې نه څومره وخت لرې پاتې کیدی شي؟ اکثریت مسافر خلک ډېر وخت بعد راځي. دا ظلم کوي دا خلک. ښځه او خاوند یو بل سره ډېره عجیبه رشته ده. که ښځه اجازت ورکړي بیا تلی